الرحمن الرحیم قل حضور وایا وتا ارایتم تاسو فکر کړی دی تاسو سوچ کړی دی ما انزل الله لكم من رزق چې الله نازلی تاسو لرزق فجعلتم منه حراما وحلالا به تاسو په خپل مرزه باندې ګرځوي حرام او حلال قل حضور وتا وایا الله اذن لكم اے الله تاسو ته اجازت کړی دی ام علی الله تفترون یا په الله د ځان نه خبرې جوړوي وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامه سګمان د خیال له د هغه کسانو چې د ځان نه جوړي په الله باغ باندې درو ورځ د قیامت باندې ان الله بشک الله لذو فضل على الناس خاوند فضل په خلقو ولكن اکثرهم لا يشكرون لیکن اکثر د خلکو نه شکر نو باسي وما تكون في شأن حضور ته نه په یو حالت کې وما تطلو منه من قرآن او نلولي ته قرآن ولا تعملون من عمل او ای مؤمنانو تاسو یو کار هم نه کوي الا كنا عليكم شهودا خو الله پتا سو باندې حاضری استفیدون فی کله چې تاسو پاغه کې لګیا شي او ما يعزب عن ربك من مثقال ذره في الارض ولا في السماء نه پټیږي د الله نه په اندازه د یو سور میږي نه پزمکه کې او نه په اسمان کې ولا اصغر من ذلك ولا اکبر نه د دین وړو کې او نلوي الا فی کتاب مبین ولیکل شوی دی په کتاب واضح کې چې لوح محفوظ دی الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وره په دوستانو د الله بن سیری په دنیا کې او نو په آخرت کې دی پریشان شي په سخت حساب کتاب باندې الله پاک وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې مشرکانو د مکینه لکتا پوسوکا د یو داسې خبري چې هغه عامه ده قل دي ته وایا ارایتم تاسو لک سوچ کړی دی لک سر کې دماغ شته ما انزل الله لكم من رزق هغه چې الله نازلی تاسو د پر رزق په شکل د باران کې فجعلتم منه حراما وحلالا به تاسو په خپل مرزه باندې جوړوي حرام او حلال د حرام او د حلال نه مقصد دلته کې څه دی دیږي یو ډېر خپل خبره چې کوم دینو په تفسیری کبیر کې امام رازی صاحب کړی دا هغه وی تاسو یې د خپل ځانه هغه بیا د بوتانو د پیرانو د باباګانو او داسې د نورو بندیانو په مخ باندې په اغي پسې او د اغي په ذریعہ او د اغي په وسیله ورکې چیرې دا بګی د دې شوا دا بګی د دې شوا لکه څنګه بچي اغي کول چې دا بګی د منجوري شوا دا بګی چې کم دینو د بوتي شوا دا بګی د خدمتګاری شوا الله پاک وی دغه اسی دا تعالی چا مقرر کړی دي حرام ولې شوی دا تعالی چا مقرر کړی دي حرام هر هغه چیز دی چې د الله د حکم نه بغیر ته دغه اطلاق وکړي الله تعالی یو شانته حکم کوي او ته بل شانته حکم کوي مقصد دا دی چې یو سبزی ده یا غوښه ده یا بل یو حلال خوراک دی او ته دا دی په ما حرامي لکه زمونږ د پښتنو دا عادت دی اکثر داسې کوي یا خوی خدای گو یا وی الله بالله او یا وی دا دی په ما حرامي او یا قسم زر خوري نو چې الله باګوي دا جایز دی او دا حلال دی او ته دا په ما حرامي نو دې ته شرک لفظي وي او شرک لفظي خو مونږ پیژنوم نه او سي غنوم نه خو د الله پاک په نسبانه دا په هغه ګناهونو کې شمار دی چې انسان په کله فرض د قیامت روزي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وي د انسان په بداسي ګناه روزي چې د ګناه نه ګڼي دی خدای پته ما ته خدای دې پته نه و الله به وي دا ستغل دی چې تا پته نه و تا ته ما قرآن د څه لپاره لېږلی پیغمبر مې د څه لپاره در لېږلی او تا ته ما علما د څه لپاره در لېږلي تا ته ما نیکان خلک د څه لپاره لېږلي تا به د هغې نه معلومات کړي که نه د دنیا د څیز خو به دې ښه معلومات کول د دنیا خو به تا د هر یو تخم هغه نمبر هم معلوم په دنیا کې خو به تا ته د هر یو کیمیکل هغه کمپني معلومه وه چې دا کمپني سټینډرډ ده او دا سټینډرډ نه ده او د دین په باره کې ته دومره بې فکره وي چې تا ته دا پته هم نه وه چې آیا د الله پاک په دې خبره خفه کېږي او که خوشحالېږي د آخرت د پاره ته دومره بې غوره وي
نو الله پاک وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی ته وای چې حلال او حرام زما دي چې کوم ما حلال کو بس هغه اوس په هیڅ نه حرامي او چې کوم ما حرام کو په هیڅ نه حلاليږي خو تاسو پکې خپل نیت ښکاره کوئ ستاسو نیت ماته منظور نه دی چې تاسو یې یو سیز تعالی خنه دی میخوره الله پاک د هغې ستا نه تپوس نه کوي ستا خوښ نه دی تعالی ښه نه دی ستا یې طبیعت نه علي بس ټیک ده نور سیزونه بلا شی شته الله پاک تعالی د هغې اجازت درکړی دی خو د دې اجازت یې نه دی درکړی چې الله پاک تا ته وایي دا ستا لپاره جایز دی ته وایې نه دا ناجایزه دی الله پاک وایي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا د مشرکینو عادت دی دا د جاهلانو عادت دی چې هغوی به څه کول هغوی به د فجعلتم منه حراما و حلالا هغوی به د ځان نه حرام او حلال ګرځول دا پکې زمونږ د خدای حصه ده نو دا د الله حصې ته نه راوړي او د الله حصه زمونږ د خدایانو حصې ته وړي مونږ په سوره بقره کې ووایي الله پاک وایي قل حضور دې ته ووایه الله اذن لکم د دې خبرې تاسو ته الله اجازت درکړی دی الله پاک تاسو ته ویلي دي ثبوت د سره شته ام علی الله تفترون یا د الله نه په ځان الله باندې د ځان نه خبرې کوي په الله پاک باندې دروغ تړل هغه څیز ته وایي چې هغه نه ځایږي په پنډ کې او ته په زوره راګیر کې الله وی دا په دین کې نشته نو ته پکې د کم ځای نه راولي وما ظن الذین څه خیال دی څه ګمان دی څه اندازه لګولې ده هغه کسانو یفترون علی الله الکذبا چې په الله دروغ تړي یوم القیامه پر ورځ د قیامت د ورځې د قیامت دپاره چې مونږ معنی وکړو نو ډېره ښکلې به راشي الله وایي کم کسان چې په ما دروغ جوړوي د دې څه خیال دی یعنې دوی به ما سره مخامخېږي که نه دوی دا دروغ په چا وایي دی دا اراده او نظری د چا د پاره بدلی د چا خلاف کوي ان الله لذو فضل علی الناس الله پاک خاوند د فضل دی په خلکو ولکن اکثرهم لا یشکرون خو زیات بدی کی شکر نه وباسي الله پاک وی دی انسان لما څومره زیاته مکور کړی دا دی انسان ته ما څومره ډېر چانس ورکړی دی او دی انسان د پاره ما څومره مواقع د په زندګۍ کې پیدا کړي دي چې دی بار بار هغه ویني ګوري چې دی هغې باندې د الله پاک ذات او پیژني د الله قدرتونه او پیژني او کده یو غلطي کړي چې توبه وباسي والله پاک وی دی دنیا داسې مس کړی دی د شیطان داسې دوکه کړی دی چې دی هغه طرف ته د خیال نه ځي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته دته ووایه چې د الله پاک ذات دومره قدرت والا ذات دی چې وما تکون فی شأن ته نه یې په هیڅ یو حالت کې یعنې ته چې په څه حالت کې وي ای پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وما تتلو منه من القرآن کتل ولې د قرآن نه ولا تعملون من عمل په دې باندې تفسیر بیزاوی تفسیر کشاف او بحری محیط وی دا کلمه پکې د امت لپاره ده ولا تعملون من عمل او ای عام انسانانو تاسو چې کم یو کارم کوي د خیر کوي د شر کوي د ګناه کوي یا د ثواب کوي د تابعداري کوي یا د نافرمانی کوي الا كنا علیکم شهودا مونږ به تاسو ګوایو الله وی زه در باندې ګوایم زه حاضرم زه ناظرم زه هغه هر څه وینم ته چې څه کوې ځکه چې ستا په زړه کې اچونکي زیمه الله پاک وی الله یحول بین المرء وقلبه الله پاک دا فرده دی په مابین د انسان او د زړه کې نو که دا انسان تابعداري نو په ده باندې هغه فرشتې چې هغه د نیکۍ دي هغه زوروري شي او د هغه خیال چې غلط زړه ته راغلی وي باسي او که دا انسان د توفیق او هدایت د الله نه غواړي هغه فرشتې کمزوري شي او کمې فرشتې چې د ګناه دي چا ګناه لیکي د ګناه دي نه ګناه لیکي شیطان زورور شي او هغې چې کوم دی نو د دغه ګناه ولیکي چې د نه شوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارکه دی د ابن ماجه چې انسان ګناهونه تر څو لسو ته نه رسېدلي نو د ښې اوږې فرشتې د ګسې اوږې هغه فرشتې هغې لیکلو ته نه پرېږدي الله وایي کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون اے انسانه تا سره کرامن کاتبین دي کرامن ورته ولې ووایي هغې بغیر د الله نه د بل چا حکم نه مني کاتبین لیکونکي دي یعلمون ما تفعلون ته چې سم کې هغې پې پوهېږي نه هغې د ګسې اوږې هغه فرشتې چې هغه د ګناه لیکي هغه دې تر لسمی ګناه پورې هغې منې کوي وایي ته صبر وکړه دا انسان دی د نه غلطي کېږي دی کمزوری دی الله ورته کمزوري ویلي دي کېدای شي دی توبه وباسي کېدای شي دی نیکي وکړي نو که چېرې دی یو نیکي وکړي نو هغې ورته وایي
دا ګناهونه ولا ملیکا بس لس نیکې ولا ولیکا او کچری دی نیکیونه کې په لسمه باندې نه وي ته لس په لسی ولا ولیکا حالانکه دې چې لس نیکې کې الله ولا سلی لیکن چې ګناهونه کې دا سره د الله رعایت بس یو ته لس ګناهونه ولا ولیکا بس دا صحیح ده ډېر کمزور دی نو الله با کوئی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ولا تعملون من عمل انا كنا عليكم شهودا تاسو یو عمل هم نه کوي خو موږ په تاسو باندې حاضر ناظر یو ګوایو استفیدون فيه کله چې پکې ته لګیا شي کله چې تو هغه کار شروع کې هغه د ګناه دی یا هغه د ثواب دی نو کته عملی لحاظ سره یو کار د ګناه کې او کتا شکل ډیر زیات د نه کې جوړ کړي خوستا هغه شکل هغه تا د هغه ګناه د نری کولو نه بچ کی یو انسان دی هغه چې کوم دی د الله په لار کې ټیم هم لګي هغه تلاوتونه هم کوي هغه روجیم نسی هغه حج هم کوي لیکن داغه عمل داغه پټ عمل چې هغه خلک نه ویني هغه د ګناه دی نو د دور د نیکي کارونه چې دي دا بالکل لوړ دي ولی ځکه چې د نیکي دا کارونه دا د خلکو د خودنې د پاره دا خلک ویني او چې کله دی یوازې شي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به صحابه ته وی تاسو د الله پاک نه سوال کوي چې الله پاک تاسو لا پخکارا او په پټه په دواړو کې توفیق دا نیک عمل لري ځکه چې زما ډیر امتیان بداسي چې پخکارا باندې خو اغي سفید پوشي لیکن په پټه باندې باغی دور لوی لوی ګناهونه کوي چې په ورځ د قیامت باندې به د سفید پوش په ځای باندې اغي سیاه پوش را پاسي الله پاک وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام استفیدون فيه تاسو چې په کوم یو کار کې مواقع یې کاغه تاسو ظاهرا یې او که باطنا یې الله پاک پای باندې عالم دی وما يعزب عن ربك من مثقال ذره في الارض ولا في السماء نپټي يعزب نپټي من ربك استاد ربنا من مثقال ذره مثقال ویلی شي مثقال د سکل نه وته او سکل ویلی شي جوسه تا کله اغي جوسه د یو سور میږي غونته کی یا د اغي جوسه هغه د اغه ذراتو په شان دي چې هغه د نور د رڼا سره د روشندان نه بنده تخکاری کدور معمولی می کاغه بزمګي ولا فی السماء او کا باسمانی ولا اصغر من ذلك کاغه د دینه کمی د دې زرینا ولا اکبر او کلوی الا فی کتاب مبین الله لیکلی دی بلیکل باندې د انسان اعتماد زګی زګ الله داسي وي چې کوم شي دی ولېږي الله پاک وي انسان ته چې معاملې کې نو کده لګوي کده ډیرو لیکي او که شریطان سره لیکون کی ني ته په داسې حالت کې چې مسافر نو ته سیس غاڼه کړه ولی دا د انسان سره په دې باندې مطمئن چې لیکلی دی وي بای دا ولیکل شو زما مال اچرته نزي کته سره غاڼه کوي بای ما سره امانتي کوي زما سیس نه رکیږي نو الله وته وي دغه زره کستا د نیکی انسان او کده بدی نو ته مطمئن اوسه چې دا ما لیکل دا چې تزینا الا دا خبر اورا ان اولیاء الله بشک دوستان د الله لا خوف علیهم پایبانی من سیری چې په دنیا کې به د اغینه ایمان سلب شي ځکه چې حسن بصری رحمه الله وی ډیر انسانان داسي چې مونږ په جنازه وګو مونږ په مساله وګو او مونږ یې شهید درجه ته ورسو تر دې چې مونږ وې دی الله وبخ جنت ته ور داخل کو داغه کلمه نه نصیب شي هغه شیطان په اخیری وخت کې وړي داغه د عمل د لاسه دا الله پاک دا جمله دی وخت زګه داسې وروړه چې لا خوف علیهم دا لا خوف علیهم یره چې داغه د دنیا سي سره لګي نو په دنیا کې ود سره دا یره ني چې د دبر زنکدن په وخت کې ایمان سلب شي دنه به الله دومره خپي چې په دنیا کې خود دراز اوساته خو چې اوس دنیا کې د اخیره مرحله شو الله ول ایمان نصیب نکو ځکه چې توبه ونه باسلا ولا هم يحزنون نو په آخرت کې دې په سخت حساب کتاب باندې پریشان شي چې سخت حساب کتاب سره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وی عائشہ بی بی وسره ناستوا چې څوک نیک عمل کوي نو الله به سره آسان حساب کتاب کوي نو په تفسیر مدارک کې چې کوم دینو اګی دا جمله راوړی دا چې عائشہ بی بی وته پیغمبر صلی الله علیه وسلم عجیب خبره ده چې حساب کتاب راغی نو 100 روپے او 100 کروڑ چې یو سړی ته کې حساب کتاب کو نو بیا وسره کته د کروڑ حساب کتاب کې کده روپے کې پریشان دي بوج خو پیراغي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وته استا خبره بالکل صحیح ده لیکن د دینه مقصد د الله داري
چې حساب کتاب خو به زه کوم چې ما ورته د انصاف فعل وي چې زه به انصاف کوم نو په دې وجه باندې چې د زما قانون منلی دی او د هغې د بیا خلاف ورزي کړې ده نو تپوس به دې نه لازمان کوم یعنی مثلا مونځ دې کړی روژه دې نیسلی حج دې کړی زکات دې ورکړی د الله په لار کې دې ټایم لګولی د الله په لار کې ټایم لګول یوازې دا نه دي چې تاسې روزه ولګي د هغې نه مقصد چې کوم دی نه هغه د مخلوق اصلاح کولی امر بالمعروف و نهی عن المنکر کولی دا ټول به ورته الله پاک وایي دا دې کړی دا دې کړی دا دې کړی ولې دې نه دې کړی نو چې الله وایي چې ولې دې نه دې کړی نو الله له به څوک جواب ورکړي د چا پلار به ولې جواب ورکړي او اسان حساب کتاب دار چې الله ورته وایي دا ټول ورته بیان کړي دا دې کړی اخره کړي بس دا کمزوري زما بخلې الله پاک وایي هغه انسان چې د الله د دوستۍ کوشش کوي او د الله دوست څوک جوړېږي د الله دوست تفسیر مظهری کې ثناء صلی الله پانی پتوی سے وایي هغه انسان چې هغه د الله د بندګانو خیال ساتي د الله دوست هغه جوړېږي ځکه چې الله پاک خپل حق هغه اینی ټایم بخي هغه صرف د انسان نیت ته ګوري خو هغه چاته بخي چې هغه د الله په مخلوق باندې مهرباني ځکه چې الله وایي ته په ځمکې والا باندې رحم وکړه اسمان والا په تا باندې رحم وکړي نه الله وایي څوک چې زما بندګانو باندې رحم کوي نو په آخرت کې به د هغه دا ثمره راوځي چې ولا هم يحزنون هغه به په حساب کتاب پریشان نه شي حساب کتاب به سره وشي خو هغه حساب کتاب به د هغه دپاره اساني د هغه نه به الله پاک ایکسپلینیشن کال نه کي چې ولې دې داسې نه کولو بلکې صرف ورته بریاد کی چې ګورې د دې هر څه ماته پته را خو چونکې ستا یو عمل نیکو د هغې په وجه راته ما بخلی دی بسم الله الرحمن الرحیم قل حضور وتویا رایتم ما انزل الله لكم من رزق نه تاسو سوچ کړی چې الله پاک نازلې تاسو لپاره رزق فجعلتم منه حراما وحلالا تاسو بیا په هغه کې جوړوي حرام او حلال قل حضور وتویا الله اذن لكم اے الله رد اجازه کړی ام علی الله تفترون یا په الله د ځان نه خبرې کوي وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامه سخيال د هغه کسانو چې په الله پاک باندې دروغ وي پر ورځ د قیامت ان الله بشک الله لذو فضل على الناس خوند فضل په خلق ولكن اكثرهم لا يشكرون خو زیات د خلکو نه شکر دي وما تكون في شأن حضور ته په هر حالت کې وما تتلو منه من قرآن کتر قرآن تلاوت کې ولا تعملون من عمل او یې خلکو چې تاسو هر قسم عمل کوي الا كنا عليكم شهودا موږ په تاسو باندې ګوایو استفیدون فيه کله چې پکې تاسو لګیایې وما يغضب نه پټیږي اور ربک استاد ربنا من مثقال ذره یوم معمولی ذره فی الارض ولا فی السماء نه په ځمکه او نه په اسمان ولا اصغر نه وړه من ذلک ردین ولا اکبر او نه لویه که د ګناه وي او که د ثواب وي الا فی کتاب مبین خو موږ لیکلې ده الا واورئ ان اولیاء الله بشک دوستان د الله چې دي لا خوف علیهم نه به پسې یری ولا هم یحزنون نه به پریشانه کړي شي په سخت حساب کتاب باندې